اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نن د ترجمه په ځای باندې چې کومه اسلامي میاشت د سفر روانه ده د آی متعلق یو څو خبرې هغه به انشاءالله ذکر کوو. سفر میاشت د اسلامی کال دویمه میاشت وي او نن د سفر د میاشتې دریم تاریخ دی. میاشت کلونه او ورځې دا ټول د الله جل شانه مخلوق دی. د دې پیدا کوونکې الله جل شانه دی. خو د دې متعلق د بعض مسلمانانو څه عقیدې دي او څه وهم پرستی ده، څه رسم رواجونه دي چې هغه په مسلمانانو کې موجود دي. د هرې میاشتې فضایلونه د قرآن او د احادیثو نه ثابت دي، خو د سفر میاشت عربی کې سواد فارا سفر ورته ویل شي. عام طور سره موږ پښتانه مشانه ورته سفر میاشت وایو. سفر کېدای شي بعضې مصران ورته بل څه نوم هم وي، خو د دې متعلق د بعضې خلکو مسلمانانو دا یو عقیده ده چې دا د سفر میاشت د مصیبتونو میاشت ده او د تکالیفو تکلیفونو میاشت ده. مختلف خلک مختلفې خبرې کوي په دې کې. بعضې مسلمانانو دا عقیده ده چې په دې میاشت کې کویدن کولم منع دي. بعضې خلک پکې وادونه هم نه کوي، وایي دې کې سپېروالی دی. په دې میاشت کې څوک پکې کویده نه وکړي، هغه سمه نه راځي. څوک واده وکړي، واده سم نه راځي. او بعضې مشران یې زنانه وي د واده نه وي نه بیا سفره جوړه شي. تر دې پورې مونږ اورېدلي دي مختلفو طریقو سره د مختلفو مشرانو یا د مسلمانانو یو په دې کې څه خبرې مشهورې دي. الحمدلله نن سبا چونکې دین هغه هر کور ته رسېدلی دی، نو ډېر رسم او رواجونه هغه داسې دي ختم شوي دي. ما ته یاد شي بعضې خلکو به لوړې راواغستې چې کله د سفرې میاشت په شروع شو، نو کور کې به یې لوښي لرګي ټنګول، کله به یې کټونو لوړ راچو. سفرې وځه نیکي راله بدي لاړه، سفرې وځه نیکي راله بدي لاړه. د یو کور د ګوټ نه به شروع کړه، په ټول کور کې په ګوټونو باندې وګرځېدولې. وی سپېروالي وباسو، وی په دې میاشت کې سپېروالي، وی دا سفره مونږ وباسو د کور نه. مختلفو طریقو سره مختلفې خبرې په دې کې بعضې علاقو خلکو کې